بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت موږ په نلتر ویلی ګلګت کې موجود یو. یو چاینی دغه شان اوبو ته اشاره وکړه او پاکستانی نه تپوس کو دا څه دي. پاکستانی ورته وی واټر از فلوینګ، چاینیز ورته وی نه پاور از فلوینګ. د یو ریسرچ مطابق په ګلګت کې د 6 लाख میگاواټ بجلی جوړولو پوتنشل موجود دی او زمونږ د پورا پاکستان د بجلی ضرورت دا 24,000 میگاواټ دی. اوس تاسو سوچ وکئ چې دومره لوی پوتنشل ولې ضایع کیږي؟ ځکه ضایع کیږي چې زمونږ اسټابلیشمنټ او زمونږ ادارو د دې ضرورت نه محسوس کړي. اله به د 6 लाख میگاواټ دا پوتنشل چې په ګلګت کې موجود دی زمونږ په کار اله راشي چې زمونږ ادارې او زمونږ اسټابلیشمنٹ خپل ذمہداری وپیژني. زمونږ اسټابلیشمنٹ او زمونږ ادارو ته په ملک د اپریشنونو فرصت میلاو شي، په ملک د پولیټیکل انوالومنٹ نه فرصت میلاو شي، په ملک ورته د سیاسي سازشي سیاست نه فرصت میلاو شي، په ملک ورته د کرپشن نه فرصت میلاو شي، په ملک ورته د ملک د جمهوری ادارو د کمزوري کولو نه فرصت میلاو شي، په ملک ورته د آی پی پیز نه د کمیشن د اغستو نه رخصت میلاو شي او ورسره د خپلو بچو په ځای د ملک او د قوم د بچو د مستقبل د جوړولو فکر او سوچ پیدا شي. نو په ګلګت کې چې کم 6 लाख میگاواټ بجلی پوتنشل موجود دی دا به اله دوی چې کم دی نو یوټیلایز کړلی شي. لہذا تاسو وګورئ زمونږ دې ملک ته چې دلته څومره ارزانه او د سسته بجلی جوړولو مواقع او اپرچونیټیز دي. یعنی دلته زمونږ د صرف د ټرباین لګولو دپاره په هزارو پوینټس موجود دي، لیکن زمونږ ادارې زمونږ اسټابلیشمنٹ خپل اصل مقصد خپل اصل ریسپانسبلیټیز طرف ته نه راځي ځکه زمونږ ملک د دې قسمه مشکلاتو سره مخامخ دی. لہذا که دا 6 लाख میگاواټ پوتنشل دا په کار راوستی شو نو پاکستان به د ځان غونته کې 10 ممالکو له د بجلی ورکولو قابل شي. ډیره مننه، شکریه.